الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. سورة النساء یویش آیتون شویو، پائے کے مختلف قسم درائیت پا مابین کے د تدبیر منزل احکاماتو پا دے بانی عمل کول پکار دی چے معاشرہ روغ شی، کور روغ شی. وزدلتا کی دوا حکمنا نور ذکر کئی. اولنے حکم چې مشران ورسره نکاح کړي نو تاسو ورسره نکاح مکوئ. دویم محرمات به ذکر کئی چې د چا سره نکاح کول جایز دی او د چا سره جایز نه دی. چې ګوره یو طرف ته نارینه دی بل طرف ته زنانه دی، نو د یوې زنانه سره نکاح کول جایز دی او د بل سره جایز نه دی. دا زنانه خو دا ټول یو قسم دی، نو نارینه یو قسم دی، زنانه بل قسم دی. نو د اس سره پکې نکاح کول جایز دی او د اس سره پکې جایز نه دی. دا بل یو کتاب هم دانشی خوده، دا با آغا سوکھئی چې دا انسانان نارینا او زنانه پیدا کرلی، چې پدې کې دا یو قسم د بل قسم کې د بازو د پاره جایز دی او د بازو د پاره پکې جایز نه دی. کنه ظاهری طور باندې خود غټول یو قسم زنانه دي، نو سفرق هغه کې بعضی صفاتو کی بئی، لیکن نور خو یو قسم زنانه دي. د انسانانو نه چې واوړي حیواناتو تشه پای کې هر یو چې دی چرندی او کپرندی پای کې ګورې نو دا تمیز نشتی، کنه نر ماده پای کې مشته، پای کې دغه خبرې نشته چې دا پکې جایز دی او دا پکې ناجایز دی. کور کې یو مخکې خلکو چرګان بساتل، نو چرګان چرګې بغړې وي او یو به پکې بانګي ساتلو. نو پای کې دا خبر نو چې دا بانګي هم د چا زوی دی، د بانګي هم مور شته کنه، لیکن دغه تمیز دغه فرق حیواناتو کې پچرین پرین کې نشتی. نو دا الله خو دیشي چا د پاره لازم کړلی ته په دې باندې عمل کې او سو کې آزاد پرې خو دي. نو نور حیوانات آزاد پرې خو دي ته چې څه کوي، لیکن انسانانو کې دا پابندی لګول نه چې دا بعضی جایز دي بعضی جایز نه دي. په دې کې بیا بعضی نور راغلی هغه پکې خپل ساينسي طرف ته تللی چې د یو نسل نه واخلي، نو پدې کې منځ کې چې ناغه
بچی با طاقتور نہیں، خبا نہیں. نو دې پاره خدای چې دا نسب بدل کې د بل نسب نو کې. او دا زمونږ عام طور باندې دا خبرې حیواناتو کې خلق کوي، د یو نسلی نو بیا بل نسل والا راولي، پاغي باندې هغه بچی هغه بل قسم باندې پیدا شي، پای کې طاقت و مرازی، پای کې بعضی بیماریاں وغیرہ د دې خلکو سبازي خبرې دي. الله رب العزت چې کم حرام کړلی نو داغي تذکرہ کوي، دا د لینن وغیرہ داغي خبرې نه دي، هغه بعضی خبرې کوي، لیکن هغه د قران کریم خبره اوریدل او پاغي باندې لوکټي نور زیاتې کړلې په. نو الله رب العزت اولنی خبر ادا کړي، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، نکاح مکوئ دا هغه چا سره چې نکاح وسره کړی ستاسو پلرانو، من النساء د زنانونا، کمو زنانو سره چې ستاسو پلرانو نکاح کړی دا غي سره نکاح مکوئ. پلار دې ک نکه دې کډر نکه دې کور نکه دې اخواته هر څومره لري چې دې چې هغه وسره نکاح کړل نو تو وسره نکاح نشي کولای الا ما قد سلب، لیکن آج کم مخ کې تیر شي دي، سچې تیر شوی دي که وس هغه کې سب موجود یې نو وس تی جدائی اختیار کی. زمونږ د شریعت خبره بازی داسې دي چې تر اوسه پورې څه شوي دي، لیکن د وس نه رستو خبره بدله، وس به داسې نه کېږي، وس یې نو جداوالی راولی. پردې مسله وه، پرده نه وه چې کله پردې حکم راغی بس د هغه وخت نه شروع شوه. دا پکې بیا چا نه وي چې نه د ده نه خو ما مخکې ستر نه دی کړی نو اوس دې وله ستر وکړم، تر اوسه پورې خو ما نه پرده نه ده کړې، ستر نه دی کړی، نو زه اوس به دې څنګه ستر کوم؟ دا چا نه دی ویلي. مسلمانانو بعضې خبرې راځي مخې تم، وای حکم د پردې راغی، زنانو ځان بالکل په پرده کې کو، وای دې ځینه اخوا زه یو قدم نه اخلم سو پورې چې زما د پردې انتظام نه شوی. اوس په دې وخت کې چې وکړي انو پلان کې نه تر اوسه پورې ما ستر نه دی کړی نو اوس به دې ستر کوم. کله ستر مسله بل شان راشي، دا د ده نه خو زه ستر ځکه نشم کولی چې دا خو زما د نیکه په ځای دی، د پلار په ځای مې دی، چې د پلار په ځای دی نو د هغه نه ستر نشم کولی، نیکه په ځای دی نو د هغه نه به سړی ستر وکړي. او دا بل نه دا خو زما د بچیو د نوسیو د کړوسي په ځای دی، د ده نه به ستر کوم. یو پکې د بچیو د نوسیو د کړوسي په ځای شو، یو پکې د نیکه او د پلار او د ور نیکه او د ډر نیکه په ځای شو. خبر خلاص شو دغې دا نور د ده نه خو زه ستره پرده ځکه نشم کولی، موږ په وړوکوالي کې یو ځای لبې کړلي نو ده نه به ستر کومه. نو دا ستر به کوې د چا نه؟ یو به یې کشران هغه ستا د بچو په ځای شو، یو به یې مشران هغه ستا د پلار په ځای، پلار او د نیکه په ځای شو، او یو پکې دی امزولی عمر ته نږدې نو هغه د ملګري او د په ځای باندې شو، نو د هغې نه بیا ستر نه چا نه بکې. او تر اوسه پورې ما ستر نه دی کړی نو اوس به دې ستر کوم. دا زمونږ د خلکو غلط خیال، غلط سوچ. تر اوسه پورې ته په یو ګناه کې اخته وې نو تر اوسه پورې بیا به هم لګیا بیا به هم دغه ګناه کې. پکار دا ده ستر پرده باندې
ښځې له خفه کېدل هم نه دي پکار او سړي له هم نه دي پکار. یوه ښځه د سړي نه ستر کوي ډېر ښه کوي چې هغې باندې ته خوشحاله شي. ښځه ستر کوي ډېر ښه کوي. تر اوسه پورې نه کو وسې ستر شروع کو ښې وکړو تر اوسه پورې په ګناه کې وه چې وسې ستر شروع کو ښه شوه دین ته ته خوراله که نه د ګناه نه بچ شوه. خبره مې دې پورې کوله. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم نکاح مکوئ دا چا سره چې نکاح ورسره کړی ستاسو پلرانو د زنانو نه الا ما قد سلب لیکن هغه چې کوم مخکې تېر شي دي کوم چې تېر شي دي لیکن که اوس پکې ژوندي او داسې یي چې د پلار د نیکه د ښځو سره یې نکاح کړی نو هغه دې اوس پرېږدي جدا دي شي. انه کان فاحشا یقینا دا فاحش کار دی و مقتا غصه کوونکی دی الله لرا په دې باندې الله غصه کیږي. دا فاحش کار دی داسې فاحش دی چې شریعت ورته هم بد وایي نو عقل ورته هم بد وایي هر لحاظ سره بد دی. و مقتا الله پې غصه کیږي په دې باندې اوس هم د شریعت خلاف کې. وساء سبیلا او دا ډېره بده لار ده. نو دا یو حکم شو. دویم حکم دلته کې نن حرمت علیکم امهاتکم تقریبا 14 قسمه ذکر کړي. حرمت علیکم امهاتکم حرام کړی شي دي په تاسو باندې نکاح کول ستاسو د میاندو سره ستاسو میان دي د هغې سره نکاح کول حرام دي. نو مور دا نو ورپسې نیام ده د نیا سره هم نکاح نه کېږي په دې مور په دې نوم کې په دې کې ورسره نیام داخله ده. نیا هغه د پلار د طرف نه یو که د مور د طرف نه نو حرام کړی شي دي په تاسو باندې میان دي ستاسو نیاګانې ستاسو. و بناتکم او لونه ستاسو لور دانو د لور لور دانو د لور د لور د لور څومره چې په کته ځې یا د اولاد زوی لور لور دانو ورپسې نوسۍ ده همون خو دواړو د نوسۍ وایو اسانه ده. اردو کې ورته یو ته ورته پوتی وایي بل ته ورته نواسی وایي هغه شی لوړې ګران دی بیا هغه کې موږ خو دواړو نوسۍ وایو که د لور د طرف نه ده نو نوسۍ ده که د زوی طرف نه ده هم نوسۍ ده. واخواتکم او ستاسو خویان دې هم په تاسو باندې حرام دي نو د خویاندو اولاد هم حرام دی. خور حرامه ده خور سره نکاح نه کېږي. وعماتکم او ستاسو ترورانې د پلار د طرف نه واخالاتکم او ترورانې د مور د طرف نه موږ دواړه ته ترورانې وایو. عمات تم ترور وایي د پلار د طرف نه او خالاتکم ستاسو د ترورانې د مور د طرف نه. دلته کې بعضې ورته وایي یو ته خو ترور وایي او بل ته ماشو وایي څوک ته ماسی وایي. هلته کې هغه دپاره اسانه ده موږ دپاره ګرانه ده لګوړې دغه پکې ځکه وایو پلار د طرف نه مور د طرف نه. و بنات الاخی او د ورور لونه ورېرې هغې سره هم نکاح نه کېږي نو د ورېرې د بچو سره د ورېرې د لور سره هم نکاح نه کېږي نو بیا د هغې د لور سره هم نکاح نه کېږي. دا حرام دي دا په دې کې داخل دي. و بنات الاختی د خور لونه ورېرې دا خورزې سره هم نکاح نه کېږي نو د خورزې د لور سره هم نکاح نه کېږي نو بیا د هغې د لور سره هم نکاح نه کېږي د هغې د اولاد د اولاد د اولاد سره هم نکاح نه کېږي. نو که وراره دی که ورېره ده خورزه ده که خوریا دی د هغې چې کوم اولاد دی د هغې سره هم نکاح نه کېږي. و امهاتکم اللاتي ارضعنکم او میان دې ستاسو هغه چې تاسو له پی درکړلي. مخکې امهات کې موږ نیا پکې شامله ده
نیاګانې دواړه و دا بله مور پکې موږ ونه وې کم چې میاندې دي نو یو خپله مور ده یو میره مور ده هغې سره هم نکاح نه کېږي نو دلته کې امهاتکم هلته کې میره مور چې هغې تذکره مخکې وشوه ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم پلار ورسره نکاح کړلی نو هغه ستا خپله مور خو نه ده که نه میره مور ده دلته کې امهاتکم اللاتی ارضعنکم میاندې ستاسو هغه چې تاسو له پی درکړلي ستاسو رضاعت یې کړلی تاسو له پی درکړلي نو د هغو سره هم نکاح نه کېږي دا یې پکې جدا مستقل راوړو دې دپاره چې بعضې خلک په دې کې کوتاهي کوي که نه وامهاتکم اللاتی ارضعنکم دا مور خو نه پی خوړلي نه خوړلي ځه دارنګې مور دا مور هغه وخت کې جوړېږي چې د 2.5 کالو په عمر کې دننه د وړوکي پی خوړلي ناله به رضاعي موري که د 2.5 کال نه وروسته وي نو بیا به رضاعت نه ثابتېږي دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی نور وی 2 کاله 2 کاله کې چې دننه پی یې وخواړه پای کې هغه سنوري خبرې هم کوي بہرحال هغه څه اختلافي مسله ده امهاتکم اللاتی ارضعنکم میاندې ستاسو هغه چې تاسو له پی درکړلي وه اخواتکم من الرضاعة او خویندې ستاسو د رضاعت د رضاعت خور د بل چا پی خوړلي نو د چا پی چې خوړلي نو د هغې چې کم اولاد دی دا خویندې وروڼه شو د دي نو د هغې د هېڅ چا سره نکاح نه کېږي بیا د یو تنه تله بل ځای کې پی خوړلي نو د چا پی چې خوړلي نو د هغې چې څومره اولاد دی لږ دی او که ډېر دي دا نه چې چا سره پی خوړلي نه هغه سره نه کېږي نه چا سره چې پی خوړلي نه د دغې مور چې څومره بچي دي هغه ټول د دې خویندې وروڼه دي هغې چا سره نه کېږي حاکم چې وایي د دې یو سره نه کېږي د نورو سره کېږي نو هغه د دغې دا کومه چې راغله لرې نه بل ځینې راغله هغې چې دلته کې پی خوړلي د دې د ټولو سره نه کېږي وس د دغې چې کوم خویندې وروڼه نور دي خپل خویندې وروڼه دي نو د هغې د ټولو سره د دې کېږي د دې نورو ځکه چې هغه خو پردي دي که نه هغه دغه یوه تین خپله شوې ده او نور چې د هغې کم خویندې وروڼه دي د دغه یوې خپله دا چې د چا خور ده د چا پی چې خوړلي نو هغې یو بل سره د نورو سره بیا نکاح کول غواړي نو کولی شي لیکن دا یو چې دا د ټولو سره نشي کولی واخواتکم من الرضاعة دا نکاح بعضې مسلې راځي بعضې خلک وایي څومره خویندو سره نکاح کول جایز دي کله وایي د خپلې خور د رضاعي خور سره نکاح کېږي یو سړي خپله خور ده هغې پی خوړلي بل ځای کې نو د هغې هلته کې رضاعي خور ده هغه خپل رول له په نکاح باندې اخلي نو اخیستی شي دارنګې ګڼې مسلې هلته کې ذکر کوي فقها ذکر کوي بیا اوږدې مسلې دي واخواتکم من الرضاعة وامهات نسائکم او میاندې ستاسو د بیبیانو د ښځو پښتو کې د موږ خواښیانې وایو د خواښې سره نکاح نه کېږي وربائبکم اللاتی فی حجورکم او پر کټۍ ستاسو هغه چې ستاسو په غېږو کې دي من نسائکم ستاسو د بیبیانو نه اللاتی دخلتم بهن هغه زنانه هغه بیبیانې چې تاسو میلاو شوي وئ د هغې سره تاسو چې د چا سره میلاو شوي یې کومو بیبیانو سره د هغې سره چې کومې پر کټۍ راغلي د هغې سره هم نکاح نه کېږي
داسې نه چې وربائبکم اللاتی فی حجورکم ښځې سره نکاح وکړو د هغې سره پرکټۍ راغله نو داسې نه چې دی وایي دا ښځه دا خو زما ښځه شو دا پرکټۍ زما څه ده دې سره به هم نکاح وکړم نو خور سره هم نکاح وکړو او لور سره هم نکاح وکړو دا نه کېږي د دغې زنانه سره چې دی میلاو شوی دی نو بیا ورسره نکاح نه کېږي لیکن صرف نکاح یې کړلی فإن لم تکونوا دخلتم بهن که تاسو نه یې میلاو شوي د هغې سره فلا جناح علیکم نو نشته ګناه تاسو باندې بیا ګناه نشتی اوس یو سړی دی نکاح یې وکړو یوې ښځې سره د هغې سره پرکټۍ راغله وی دا ما نه و لیدلي وایي زه دا مور به پرېږدمه دی له به طلاق ورکړم دا پرېږدم د لور سره بوله نکاح وکړم نه نکاح کېږي بیا که چې ملاقات شو میلاو شو د هغې نه وروسته د دغې پرکټۍ سره بیا نکاح نه کېږي فإن لم تکونوا دخلتم بهن که نه تاسو میلاو شي د هغې سره فلا جناح علیکم نه نشته تاسو باندې ګناه وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وحلائل ابنائکم او ښځې د زامنو ستاسو انګور ورته وایي انګیان دی د زامنو ستاسو انګیان دی ابنائکم الذین من اصلابکم د ستاسو د زامنو هغه زامن چې هغه ستاسو خپل زامني چې خپل زامني د هغې سره نکاح د هغې د ښځو سره نکاح نه کېږي یو داسې چې هغه ورته وایي دا زما زوی دی خلی زوی متبنا ورته وایي زوی جوړ کړی زوی یې نه نو کوم چې د خلی خلک وایي مو بولا بیٹا وایي متبنا ورته وایي د خلی زوی وایي مو بولا بیٹا په خوله باندې ورته ما زوی ویلی وایي که چاته زوی وایي که چاته پلار وایي که چاته رور وایي هغه دې کېږي نه رور کېږي نه پلار کېږي نه زوی کېږي وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف او دا چې جمع کوئ تاسو دوه خویان دی په یو نکاح کې الا ما قد سلف لیکن هغه چې کوم مخکې تېر شوي دي کوم چې تېر شوي دي لیکن که اوس ژوند دي او دوه خویان دی په نکاح کې ساتلي نو هغه دې اوس جدا کي یو دې جدا کي اوس د دویمې سره بیا نکاح نه کېږي ښه دویم به پاتې دویم به جدا کېږي اولنی نکاح صحیح دی دویم نکاح نه صحیح کېږي که څوک نکاح کوي داسې کړي نو دویم به پاتې په یو ځای باندې نکاح کړی دغه دوه تنه جینکۍ دا ما په نکاح باندې قبولي کړلي داسې وایي په یو نکاح په یو پیر باندې نو بیا به یوه پاتې کوي یوه به د دې چې کومه پاتې کوي هغه دې پاتې کوي کومه چې رخصت یا دې رخصت کړي او که نکاح یې دغسې کړی یوې کړی بیا یې وروستو بل کړی نو دویمې خور سره بیا نکاح نه کېږي دغسې د وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف دوه خویان دی په یو نکاح کې جمع کول دا ناجایز دي دا حرام دي دا دویم نکاح نه کېږي دغسې یوه دا یوې ښځې سره نکاح کړلی نو د دغې ښځې د ترور سره هم نکاح نه کېږي نو د هغې د ورېرې سره هم نه کېږي نو د هغې د خورزې سره هم نکاح نه کېږي دا په یو نکاح کې په یو وخت کې دا نشي جمع کولی چې یوه ښځه ده د هغې د ورېرې سره دي هم هغه ورېره دي او ترور دي مي ستا په نکاح کې په یو وخت کې دا نه کېږي دارنګې یو طرف ته د ورېرۍ بل طرف ته یې تروري یو طرف ته خورزۍ بل طرف ته یې تروري د پلار د طرف نه که د مور د طرف نه ترور نو خورزه او ورېره نو بل طرف ته ترور دا په یو نکاح کې نه یوځای کېږي دوه خویان دې نه یوځای کېږي لکه څنګه چې دغه کې مخکې ووې یو طرف ته پرکټۍ ده یو طرف ته د پرکټۍ مور ده دا دواړه په یو نکاح کې نه یوځای کېږي په یو وخت کې نه یوځای کېږي الا ما قد سلف لیکن هغه چې کوم مخکې تېر شوي دي نو ختم شوی د خبره خلاصه شوه او که نه اوس شته نو اوس ته جداوالی وکړئ
ان الله کان غفور الرحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان. خبر ډېر وخت تیر شو دا بس به کو دی باندې. والمحسنات کی بلدا محرمه او بیا شي ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم نکاح مکوئ دا چا سره چې نکاح کړی تاسو پلارانو من النساء د زنانونه الا ما قد سلف لیکن چې کم مخکې تیر شي دي انه کان فاحشا یقینا دا د فحش کار دی و مقتا اوس کوونکې دی الله لرا وساء سبیل اور رب دلار دا حرمت علیکم امهاتکم حرام کړی شي دی پتا سمانه میان دي تاسو و بناتکم استاسو لونا واخواتکم استاسو خیان دی و اماتکم استاسو ترورانې د پلار د طرفنا وخالاتکم استاسو ترورانې د مور د طرفنا و بنات الاخی او حرام دي تاسو باندې اورېره و بنات الاخت او خورزه و امهاتنس و امهاتکم اللاتی ارزانکم او میان دي تاسو هغه چې تاسو له پیدا کړلې واخواتکم من الرضا او خیان دي تاسو هغه در ذات خیان دي تاسو در ذات نه. حدیث کې راتله وای یحرم من النسب نسب رضاعت ما حرامي و یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب رضاعت نه هغه حرام دي کم شی چې د نسب نه حرام دي. نسب کې رور خورزه ده خور ده وغیرہ وغیرہ دا څه چې ذکر شو نو چې کله رضاعت ثابت شو نو د رضاعت چې کله د کمې خزه پیچا خړللی نو داغه مور عدد نیاشوا د دغه خزه نو سیدی ناغه د دې یا به خورزي جوړیږي یا به ورېره جوړیږي ناغه سره نکاح نه کیږي بیا یا دغه سړی خورزي ورېره دي ناغه سره نکاح نه کیږي. ناخواتکم من الرضا رضاعت خویان دي چې دین هغه حرام و امهات نسائکم او میان دي تاسو د خزو یې تاسو خواخیان حرام دي وربائبکم اللاتی فی حجورکم او پرکټی تاسو هغه چې تاسو په غیګو کې دي من نسائکم تاسو د زنانونه دا سی عام یې قید اتفاقی وته وي تا کاغه دلته کې راضی او کنه راضی هغه پرکټی او چې پرکټی دا دغه خزي لور دا دغه سره نکاح نه کی دلته کې کور دا سره راضی کنه راضی الله تی دخلتم بنا چې اسی ملاوشی تاسو دغه سره فعلم تکونو دخلتم بهن ک تاسو نه ملاوشی دغه سره فلا جنا علیکم نشته تاسو باندې ګنا وحلائل ابنائکم او انګوران استاسو دا انګور کما انګور دا ابنائکم الذین من اصلابکم استاسو دا مناغ چې استاسو خپل ځامنی استاسو خپل ځامنی داغي سره نکاح نه کیږي داغو د خزو سره وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف او دا چې جمع کوي تاسو دو خیان دی په یو نکاح کې په یو وخت کې الا ما قد سلف کې چې مخ کې تیر شي دي ان الله کان غفور الرحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان. الله رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق